بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د رزق په حواله سره مخکنی پیغامو چې رزق ورکول والا الله رب العزت ذات دی او د رزق یو وسیع پیمانه ده. رزق کې صرف ډوړی نه ده، خوراک نه دی، بلکې رزق کې خوراک دی، اسکاک دی، یعنی اوبه چې دي دا هم په رزق کې شامل دي. او رزق کې لباس دی، جامې وغیره. او رزق کې رهایش دی، پاتې کېدو ځای دی، دا هم په رزق کې شامل. او رزق کې سورلی ده، دا هم په رزق کې شامل ده. او رزق کې اولاد دی، دا هم په رزق کې شامل دی. او د دې ټولو څیزونو ورکولو والا یو الله رب العزت ذات دی. دا ټول هر څه الله رب العزت ورکوي. آیات مفهوم دی. الله رب العزت فرمایي که نه زه چاته وغواړم هلکان ورکوم، چاته وغواړم جنکۍ ورکوم، چاته وغواړم دواړه ورکوم، چاته وغواړم دواړه نه ورکوم. د دې ټولو څیزونو ورکولو والا یو الله رب العزت ذات دی. د الله رب العزت د ذات او د صفات نه د کېدلو یقین زموږ په زړه کې راشي. او دا غلط یقین چې دی دا د زړه نه وځي، د مال نه، د اسباب نه، د څیز نه د کېدلو یقین زموږ د زړه نه وځي. یو د الله رب العزت په ذات باندې چې کوم د یقین په زړه کې راځي، الله رب العزت دی دا یقین زما په زړه کې هم راولي. او څومره اورېدونکي دي ټولو له د الله رب العزت په ذات او په صفاتو باندې یقین کولو توفیق